ستاسو په دې باندې ډېر زیات مشکور یم چې کوم حاجي صاحب چې خبرې وکړې نورو مشرانو چې کومې خبرې وکړې او کوم د اعتماد اظهار هم وکړو نو په هغې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم عزتمندو که تاسو وګورئ نو زمونږ او دا ستاسو د علاقه یو بل سره لګېدلی ده او زمونږ ورورولي م یو ده چې هلته تکلیف راځي په مونږ هم هغه شانتې تکلیف وي ستاسو مشکل ستاسو پسماندګي دا زمونږ پسماندګي دا زمونږ مشکل دی او د هغې مونږ ته احساس دی که تاسو وګورئ نو دې نه مخکې لږ ډېر مشکلات وو ما نه مخکې حاجي صاحب په هغې باندې خبره وکړه د فاټه د ایجنسۍ او د رات والا خبره به راتله خو زه اوس هغه مشکلاتو کې هم فرق راغلی دی د فاټه زم کېدو سره اوس خو هغه تفریق او هغه فرق هم پاتې نه شو ستاسو ظلم د خیبر پښتونخوا حصه دا و ستاسو ظلم د خیبر پښتونخوا حصه ده نو هغه فرق هم ختم شو اوس چې دی مخکې به چونکې هغې ته به فاټه وې د هغې لپاره قانون بدل و د هغې لپاره گورنر به مشر و د هغه په لاس کې به ټول اختیار د صوبایي حکومت یا د صوبې به هغه شانتې در اختیار به هلته کې نو هغه فرق او تفریق اوس ختم شو نو په هغې حوالې سره څنګه چې حاجي صاحب وویل اوس به هغه مشکلات به نه چې کوم مخکې مشکلات ورته مخامخ کېدل بیا که تاسو وګورئ نو ستاسو د علاقې سره زموږ دا ټوله علاقه په بازو کې پونچونه نه کېدلی دی یو دغه دی په دې کې که تاسو وګورئ نو د حیات محمد خان شیرپو صاحب د وختونه د ترقیاتي عمل شروع شوی دی بیا د هغوی نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو روډونه جوړ کړي دي سکولونه جوړ کړي دي بجلۍ خورې کړي دي تاسو ټول په خپله د هغې ګواهي او د هغې ما نه زیات په هغې باندې خرڅ دا به هم تاسو ته پته وي چې دا زمونږ یو دغه دی چې کومه خبره وکړو هغه سم ته رسوو په دې باندې تاسو د ټولې علاقې نه تپوس کولی شئ دا خبره به درته هر څوک دغه کوي ما نه مخکې ناظم صاحب هم پرې خبره وکړه او بهادر هم پرې خبره وکړه دا کوم کال کې هلته کې دا موږ خبره کړې وه چې دا فرمانې به دا کازوی جوړوه ما هغې وخت سره د یې منظوري هم شیف کړې وه دا د کارسدي زیرمې لپاره ما یو سپیشل پیکیج جوړ کړی و هغه وخت کې تقریبا د 30 کروڑ روپو زما خیال پیکیج جو आहे کې کارسدي تحصیل کې دغه و شبقدر کې مو او تلبتګي تحصیل کې دغه و دا کازوی ما پکې اچولې وه بدقسمتۍ نه د دې چې څنګه منظوري وشوه او په بجټ کې منظور شو او دغه شو په هغې کې زموږ حکومت ختم شو حالانکې د ترقیاتي بجټ کې چې کوم شی منظور شي په هغې باندې بیا کار همغه شانتې روان دي خو بدقسمتۍ نه زه به دا ووایم چې داسې ممبران پکې رالل چې هغوی هغه منظور شوی کار هم چې دی هغه هم سرته نه شو رسولی او هغه سلسله مخکې نه شو بوتلی په هغې وخت سره چې دا کوم کازوی دغه وه د دې 2 کروڑ روپۍ دغه راغلي و چې دا په 2 کروڑ روپو به دا کازوی به جوړېږي
تقریبا دا څلور نیم پنځه کاله پکې تېر شو خو هغه شی هغوی سر ته ونه رسو یعنې هغه مشکل کار علما حل کړی و چې دا منظوري مګشتې وه د هغې نه پیسې مې ښودلې شوي وې او هر څه هغه دغه شوي وو هغه د بجټ په کتاب کې هم دا لیکلې راغلي په کار خو دا وه چې لږ هغوی کوشش کړی وې او لږ دې پسې زور لګولی وي نو دا کار به فوراً دغه شي اوس چونکې ستاسو په شانتې ښه مشران راغلي دي بیا د سره ناظم صاحب او تامین باچا صاحب هم راغلي دي شیر بهادر هم راغلی ټول تاسو ټول دغه راغلي نو ستاسو خبرې بیا موږ چېرته پوزه ګرځولی شو حالانکې دې وخت کې که وګورئ نو موږ سره څه اختیار نشته نه د صوبایي اسمبلی ممبر یم زه نه مشر د قومي اسمبلی ممبر دی هغه لحاظ سره لا الیکشن چې وشي د هغې نه پس ته بیا حالات ګورو او بیا به یو دغه کېږي خو چونکې تاسو سره یو واده هم کړې ده او واده خو به سرته رسول غواړي داسې ده که نه راروان دی غټ اختر دغې لږ مشکل دا دی چې د هغې د وجې نه لږ دغه خو د غټ اختر نه مخکې به انجینیر راځي په دې به چکر لګوي تاسو مشران یو کمیټي به ورسره کړو چې هغه هم هغه ورځ باندې موجود دي ناظم صاحب تاسو او تامین باچا صاحب تاسو هم چې ورسره موجود دی د اختر نه مخکې به چکر لګوي اختر پسې چې چوټیانې د اختر څنګه تېر شي 15 ورځو کې دننه کار به پرې شروع کوو راځو دا کازوی چې دا به لومړنی دغه وشي بیا د هغې نه پس ته الیکشن نه پس ته که الله تعالی کامیاب کړو نو انشاءالله مخکې موږ دله نور دغه وکړو که دا دغه وشي انشاءالله په هغې باندې به تاسو سره موږ دغه کوو دا تاسو تسلي ساتئ چې زموږ له رخه به مکمل تاسو سره تعاون به وي او که هغه ګیس کې موقع میلاویږي که هغه بجلۍ کې موقع میلاویږي که هغه سړکونو کې موقع میلاویږي او که هغه سکولونو کې موقع میلاویږي هر یو شي کې به ستاسو حصه به ضرور کوو ناظم صاحب چې زه هغه دغه سره رابطه کوم سی ان ډبلیو والا سره د دې دغو سره وکړي چې د اختر نه مخکې ټیک دی 20 دی که نه 3 ورځو کې دننه چې انجینیر راشي چې دوی سره لاړ شي او د هغې چکر دغه ولګوي او ته ووایه چې بهی د اختر پسې 15 ورځو کې دننه چې کار دوی شروع کړي چې بیا موږ هلته کې ورشو هلته به جلسه کوو هلته به د دې افتتاح انشاءالله تاسو ډېر پسمانده پاتې شوي ډېر تکلیفات هم ګټلي دا اوس کوم چې ادغام وشو په دې باندې پرون هم ما صوبایي حکومت سره خبرې کړي پرون هم زموږ دې باندې کوم چې صوبایي د خزانې وزیر دی هغه سره زما او په دې باندې پوره موږ یو کانفرنس پکې هغه کړو چې هغه ځای خلکو اوس پورې فرق محسوس نه کړو موږ دا غواړو چې بهی هغوی ته فرق محسوس شي چې هلته کې ترقیاتي کارونه شروع شي د هغه ځای خلکو مسایلو کې کمی راشي چې هغوی د دې ادغام چې دی د دې ثمرات وویني هسې نه چې مایوسه نه شي په دې دغه باندې او په دغې حوالې سره دا زموږ اوس پرون هم ما پای کې دا دغه کړې وه او ستاسو په وساطت سره د وفاقي حکومت سره به دا خبره موږ اوچته وه چې کم 3% دوی ویلو چې د NFC به ورکوي به د قبایلي ارضا لپاره چې هغه دې زر په زره یقیني کړي په هغې کې پرون هم صوبایي حکومت ته ما دا ویلي چې بهی زموږ به در سره پوره مرسته وي تاسو دې لپاره اوس کوشش شروع کړئ چې دا زر په زره دا 3% چې دی دا دغه شي هغه 100 اربه نه یادوم ځکه چې 100 اربه چې دی که نه د 3% نه کم دي ګورئ 3% چې دی دې وخت سره د 3% NFC دغه شي
نو هغه تقریبا 2.5 به جوړېږي د کال. نو ځکه خبره به زمونږ د 3% که اوس د سلرو بدون به ناخلو دغه به کوو چې 3% چې دا پیسې راشي هلته کې ولګي دې سره به هلته کې تاسو فرق به بیا محسوس کړئ او هغې سره به دغه ځای خلکو ته روزګار به ملاویږي د تعلیم سهولت به ملاویږي د صحت سهولت به ملاویږي د څښلو اوبو سهولت به ملاویږي نور به داسې چې کوم د ترقۍ کارونه دي هغه به هغې لحاظ سره لرې کېږي. دغه زمونږ پروګرام هم دی زمونږ د پارټۍ کوم چې پروګرام دی هغې کې مونږ دا دغه کړی چې بهی دا قبایلي ازدا چې دي دې ته توجه ورکولو ضرورت دی او دا د دې وخت دغه دی چې هلته کې صحیح طریقې سره دغه ځای خلکو خدمت وشي دغه ځای خلکو مسایل حل دغه شي انشاءالله. دا لومړی دا دغه خو چې دی دا کې به موږ دغه پوره مرسته کوو دا به یو ځای مشترکه جدوجهد دی زموږ دا به ټول یو ځای به مشترکه جدوجهد کوو. زه اخره کې یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو تکلیف هم وکړو دومره په دې ګرمۍ کې راغلی او الله تعالی دې موږ ټول دا توفیق راکړي چې ستاسو صحیح طریقې سره خدمت وکړو او ستاسو مسایل چې دي دا حل کړو.